बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ډیرو ګرانو قدرمندو کتونکو او اوریدونکو زم د صبح خبر پښتونخوا نه صاحب زاده سہیل جاوید. ګرانو کتونکو نن باز په دی ویلا کې تاسو ته د پاکستان د فوج سابق آی اس آی سربراہ جنرال ریټایرډ فیض حمید حواله سره او د هغه چې کوم یو سو فرنټمن ملګری گرفتار شوی دي د غهي حواله سره به یو سو خبرې کوم او په دې بویم چې فوج کې د خود احتسابي نظام کم لیول باندې روان دي او دا د دې څه اثرات پي زمونږ په آینده چې کوم فیوچر دی په هغه کې خود دې نمخ کې ګرانو کتونکو زه تاسو ټول ته د خواست کوم چې زما دا چینل سبسکرایب کې لایک کې او کمنټ هم کې ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده د پاکستان فوج سابق د آی اس آی سربراہ جنرال ریټایرډ فیض حمید صاحب تدې وخت کې د کوټ مارشل مخامختیا ده او هغه گرفتار کړی شوی دي او د هغې نه چې کوم لګیا دی تفتیش کیږي د هغې پرانا کې د هغې دوا فرنټمن چې کوم یادېږي چې پکې دوا بریګیډیر شامل او یو پکې کرنیل شامل دی او دا ریټایرډ دي نو دا چې کوم دی هم په حراست کې اخیستل شوي دي او د دې نه هم تفتیش لګیا دی کیږي ګرانو کتونکو څنګه چې مووي چیرې فیض حمید چې کوم دی دا ارش شوی دی او د دې گرفتاری باقاعده پاک فوج هغه ظاهره کړې ده ډي جی آی اس پی آر طرفه هم په دې سلسله کې بیان چې کوم دی هغه جاری شوی او د دې د کوټ مارشل حواله سره ګرانو کتونکو د وخت کې فیض حمید او دا غملګری گرفتار دي او لګیا دي دا غینا فردر انټروګیشن کیږي او ګورو چې دا غي نس انټروګیشن کیږي او د هغه سزا چې کومه ده هغه زمونږ د فوج د طرفه هغه په د ثابتيږي او د دې هغه سزا اعلان کوي دا لا اوس سویل د حواله سره قبل از وقتی چې کله سزا مخامخ راشي او په کوم الزاماتو کې راشي نو پته بولږي چیرې د دې آینده مستقبل ته کې س پوزیشن وي او څومره سزا وي د دې د پاره موږ د وخت انتظار کوو ګرانو کتونکو فیض حمید باندې د وخت کې په سوشل میډیا باندې مختلف حواله سره لګیا دي خبرونه کیږي او تبصری کیږي په دې کې یو خاص تبصره چې زبا د وخت کې تاسو ته اړوند کوم هغه د ابصار علم صاحب دا چې یو سینیئر صحافي دی هغه د مسلم لیگ نواز شریف په وخت کې نواز شریف صاحب چې دا وخت وزیر اعظم هغه د پیمرا چیرمن هم لګولیو او هغه د حواله سره ضرور یاد دي چې هغه به د چا شفارس نه منه او د کې هیڅ شخص نشته چې هغه بلا امتیاز په خپل عہده سره انصاف کړو خو د هغه طرفه په یو ویلا کې چې دا یو سو الزامات مخامخ راغلي چې را فیض حمید د ریټایرمنټ نه پسم داسې کارونه کړی دي چې هغه سره په ملک خوف او هراس او زمونږه معیشت ته هغه نه ډېر لوی نقصان رسیدلی د ابصار علم مطابق چې را جنرال فیض حمید او دا چې کوم کسانو هغه په ملک کې به خلک بلیک میل کول خصوصا تاجران یا داسې غټ خلک چې زمون کم په ملک کې چې صاحب ثروت نو هغه به بلیک میل کول او داغې نه به پیسې اغشتي او دونه پیسې بکول داغه راغونډ شي وي چې څه دوی د ملک نه باروخ کې دي او سچ کمی دي هغه لادل ته دي نو زما په خیال د ابصار علم صاحب د دې ویلاګ د هم ریاست نوټس والی او د دې هم ته تپوس وکړي شي چیرې د دې چا سره روابط او څنګه چلو څنګه نو ظاهر د چډیر معلومات به د ته حاصلي ولې چې ابصار علم صاحب ظاهر دا یو خو جرنالست هم دی خو د کې هم شک نشته چې د دې جوکاو چې کم دی هغه د مسلم لیگ نون د قائد طرف ته دی او د داغي خپل ذاتی ملګری یو قسم ورته ویل شي ګرانو کتونکو اوریدونکو دا ریټایرمنټ پس جنرال فیض حمید سے باندې دا د وخت هم تفسیری شروع دي او د الزامات گردش کوي چې را د ریټایرمنټ نه پس چې کم دی جنرال فیض حمید سے
سیاسي تور باندې د تحریک انصاف قائد چې کم دی عمران خان هغه سره به رابطه وا او کله به چې عمران خان خپل پیغام ورکو نو هغه پیغام کې به وی چیرې اعظم سواتی کو یہ بات بتائی جائے یعنی اعظم سواتی ته دا خبر وکړي شي نو دا به یو کوډ اعظم سواتی کوډ او د دې کوډ مطلب بداو چې فیض حمید صاحب سره دا خبر وکړي شي یا د ملو شي نو دا الزامات او دا خبره دی وخت کې د سوشل میډیا حصہ دي خو دی وخت کې دا ټولې صرف خبرې دي الزامات دي څنګه چې مووي دا ټول صورتحال به تر هغه واضح کیږي نه تر د سو پورې بچي د پاکستان د مسلح افواج د طرفه د جنرال فیض حمید د سزا اعلان نشوي نو د سزا نو یت چې بیا کله داغي مطالعه وکړي شي نو په دې با کلو خبرې کې دي شي چې کم الزامات ثابت شوي دي او په کم لیول دي د سره سره دا خبره هم کیږي چې را فیض حمید صاحب او د چې کم کسانو د ریټایرمنټ نه پس دی یو متوازی داسې ګروپ جوړ کړو چې په هغه باندې سیاسی پارټي لیډران چې کوم یا به دا بلیک میل کول او یا به د خپل ایجنډې مطابق چې سبداغي وا هغه به کاروایی کوله بالخصوص دا خبرې هم کیږي چې را د ریټایرمنټ نه پس 9 مئی چې کوم واقعیت شي نو په دې کې هم د فیض حمید او د دې ملګرو لګیا دي نمونه غستې کیږي خو دې حواله سره د آی اس پی آر طرفه هیڅ لا جواب نه دراغلي او کوم لا پکار دادي چې کم داسې خبرې دي کوم چې ما وکړی تاسو ته ما وې چې د وخت کې په سوشل میډیا باندې دا خبرې لګیا دي گردش کوي نو سوشل میډیا کې ظاهر ده ډېری خبرې داسې دي چې هغه د هر سړي د خپل ذهن مطابق د خپل سوچ مطابق نو دا ضروری نه ده چې یو سړی د عقلی کلی او د چې کومه خبره کړي هغه بټی کی یا ما به چې کومه خبره کړي هغه بټی کی داسې نشي کېدی مونږه عقلی کل نه یو نو ظاهر ده چې د کم ادارې کار دی دا نو د هغه چې کوم جواب راشي نو هغه به ټوس جوابي او پاغي باندې به قوم مطمئني ګرانو کتونکو د سره سره به دا یو خبره کوم چې دا بلا شبه د پاکستان د فوج سربراه د وخت چې آرمي چیف زمونږ د سید عاصم منیر صاحب دا کریډټ هغه ته ضرور حاصلېږي چې هغه د خپل فوج یو داسې افسر هم قابل احتساب ک چې په کوم باندې الزامات لګیدلی او هغه الزامات څخه د پوری درستو ولې چې په فوج کې کلم کوټ مارشل اعلان وشي نو ظاهر ده چې کله